یو ترجمه دا ده چې انصار او مهاجرین که دا قریشیان نه مني نو په مدینه منوره کې دوه قسمه خلک اوسېږي. یو مهاجرین دي چې خپل کور بار د الله د رضا لپاره او د پیغمبر د تابعدارۍ لپاره پریښی دی، او دویم هغه خلک دی چې د الله پیغمبر او د الله میلمنو له ځای په خپل کور کې ورکړی دی چې هغه انصاري مدینه دي. هغه خلک به راپاسي او د دې دین دپاره به منډه وکړي، د دې دین دپاره به جهاد وکړي، د دې دین دعوت به پیش کړي، دا دین به غالب کړي، دا دین به په خپلو خپو باندې ودروي او وکړه هغوی دغسې. او په لږه زمانه کې تقریبا 24 لاک مربع میل ځمکه هغوی په دې دنیا کې ونیوله او دې کې د شریعت نفاذ یې وکړو او شریعت یې په دې کې نافظ کړو. الله دې ته راضي شي. ناشنا خلک دی دې مخ د ځمکې او دې اسمان د پیغمبرانو په ملګرو کې داسې ملګري نه دي لیدلي کوم چې د حضرت محمد مصطفی ملګري صحابه کرام. او دا وکلنا بها قوما په دې باندې منګه مقرر کړی یو قوم چې انبیاء علیهم السلام دی د هغې تابعدار دي. اهم ترجمه ده. او دارنګې هر هغه څوک چې د اسرافیل علیه السلام د شپېلۍ پورې دا عمل او دا کار کوي د وکلنا بها قوما لاندې هغه هم راځي. ځکه خو موږ تاسو ته وایو که نه چې د اقامت دین کار وکوي، دا کاری انبیا دی، دا کاری مهاجرین دی او دا کاری انصاري مدینه دی. د دین دپاره کار وکوي. بعضې خلکو ځان له یو څو مسلې ځای کړي دي او پای یې قانع دی چې جنت ته به پې ځمه او نور دین سره کار پریښی دی یا نور دین څه دی. ته توحید ځان علمبردار حسابې ولې دا الله تعالی دا خلک واحد لا شریک له په قانون کې مني. دا لوی مشرکان نه دي دا خلک چې د الله د قانون په ځای باندې د غیر الله په قانون فیصلې کول دې نه لوی شرک بل کم دی. او سړی دې شرک د ننولو کوشش نه کوي او دغه ځای کې مطمئن ناست دی چې بس قبر خپو سر له منځه ګینې بس مشرک کېږي او ته به په شرک کې واقع شي. زه وایم ژوندی مړ بابا پرېږده، دا ژوندي باباګان هم نه منم دی چې په اسلام آباد کې کوم باباګان ناست دي. د دې نه م انکار پکار دی. دا ژوندي باباګان نه دي، دا غټ منافقان ده چې دا هر څه یې غرق او تباه کړه. دا قوم یې غرق کړه، دا ملک یې غرق کړه. سڼګان ښه دي او دا هغه حافظ عبدالرحمن به ویل په اقتدار باندې یو بل لکه حیوان وجني، په اقتدار باندې یو بل لکه حیوان وجني. څنګه چې یو حیوان بل حیوان وجني دغسې سیاسیان نن په دای کې دغه دي او دوی خو ځان مړ نه کو، خو دا ملک یې مړ کو، دا قوم یې مړ کو. خو قوم کې شعور چېرته دی؟ قوم خو بس هغه عقل مقل ته تللی دی، بس په ها ها باندې روان دي، په ها ها باندې په ماشومانو او په ښځو پسې روان دي. نن د ښځو فیصلې دي او نن د ماشومانو فیصلې دي. فقد وکلنا بها قوما